بسم الله الرحمن الرحیم. پرون شهباز شریف صاحب تشریف راوړو زمونږ د شهداو او زمونږ د زخمیانو د تپوس لپاره چې کوم زمونږ شهیدان شو. شهیدانو تعداد خو ورځ په ورځ زیاتیږي او وخت په وخت باندې پای کې تبدیلیان هم راځي. ذکر یې نه کوو، ړم سوري دی او په زړه باندې ارې والي کېږي، نو ذکر یې نه کوم نور. خو شهباز شریف صاحب پرون یو بیان ورکړی دی او یا تپوس کړی دی د آی جی پی نه چې آی جی پی صاحب دا په دې دونه سخت سیکورټي کې دی څنګه راننوتلو. نو دې ځای کې زمونږ هم یو سوال پیدا کیږي او د شهباز شریف صاحب نه دا تپوس کوو چې شهباز شریف صاحب تاسو هم وزیر اعظم یې او د وزیر اعظم د کور نه او د وزیر اعظم هاوس نه دې نه 3 لهرونه د سیکورټي غیر چاپیره ته وي. هغه ځای کې هغه اردو کې چې وایي چې چړیا پر نه مار سکتی، نو بیا دغه ځای نه دا آډیوز او دا ویډیوز څنګه لیک شول او دا چا لیک کړل؟ د هغې خو تاسو اوسه پورې پته ونه لګوله. ستاسو خو هم لسمه میاشت ده او دا ستاسو په ابتدایي دور کې ستاسو د مریم نواز دا آډیو چې کومه راغلی وه لیک شوې وه، د هغې خو هم تاسو موږ ته اوسه پورې غل ونه خولو چې دا چا کړې وه. نو آی جی پی صاحب خو ورته وویلې چې دا خو ابتدایي ریپورټ دی او ابتدایي ریپورټ په مطابق باندې دی، خو چې کله خودکش حملاور کم ځای ته را داخلیږي هغې دپاره مکمل پلانینګ کړي وي او هغه په هغه پلانینګ باندې راځي. کیدای شي چې سیکورټي لیپس پکې وي، موږ دا نه وایو. په دغه ځای کې کیدای شي چې د هغوی نه څه کوتاهي شوي وي او دغه کوتاهۍ موږ ته دغه خمیازه هم میلو شوله، موږ ته دا نه شهدا په اوږه شول او زمونږ پیښور وینې شو. دا نه وایو، خو وزیر اعظم صاحب له په دقه وخت کې دا الفاظ یو د صوبې مشر دپاره داسې نو استعمالول پکار. د دې نه علاوه غلام علي صاحب جی یو بیان ورکړی دی چې انتخابات زو او الیکشن کمیشن په تاریخ باندې منی کیږي، د دې تاریخ په د بل ځای نه راځي. نو چې د دې تاریخ د بل ځای نه راځي، نو الحاج غلام علي صاحب ته خواست دی چې هغه خلک مونږ ته ښکاره کړي، ځکه مونږ هم د پاکستان عوام یو، چې دا تاریخ په د کم ځای نه راځي او د الیکشن اعلان به کله کیږي. د آئین په مطابق باندې او د دستور په مطابق باندې خو 90 ورځې دي او دغه 90 ورځو سټارټ اغستلی شوی دی چې کله نه دا کابینه د نگران سیټ اپ والا په پنجاب کې او په کې پی کې راغلی ده، د دې خو ورځې سټارټ شوي دي. اوس که تاسو یې نه کول غواړئ یا د هغې دپاره اوس دا ډیلې ټکټیز تاسو استعمالوئ چې په هغې کې تاسو اوس دا ډیلې کول غواړئ، نو د هغې نه موږ نه یو خبر، خو دا چې کوم طرف ته دا قدمونه ستاسو روان دي دا ښه خبره نه ده. د دې نه علاوه د هغه شهداو د هغوی ورثاو ته د هغوی فیملیز ته هغوی ته سلام او سلوټ پیش کوو چې دا شهیدان زمونږ دپاره او دا شهیدان دا زمونږ دي، دا یوازې ستاسو نه دي. خوشحاله او بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.